ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وعن جرير بن عبد الله بجلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. عزتمندو موضوع ټاپک چې دی نو هغه د مدارسو په دې معاشره کې کردار. ما چې کوم آیاتونه 15 تلاوت کړه دا هغه 15 آیاتونه دي چې دا د مدرسې بنیاد دی. نبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین ټول انسانیت ته او ټولو پیریانو ته یو داعی راغلی دی. خو اول سبق چې هغه ته کوم ویل کېږي نو هغه د مدرسې دی او هغه د مدرسې سبق د دې خبرې اشاره ده چې که په دنیا کې انقلاب راوستل غواړي نو داسې مرګري تیار کړه او د هغې دپاره داسې مدرسه جوړه کړه چې داسې مرګري تیار شي په هغې کې د درې صفتونه نو ځکه ورته وایي چې اقرأ داسې ورته نه وایي رستو ورته وایي وانذر عشیرتک الاقربین د دعوت خبره رستو کړې ده اوله ورته سبق خبره کړې اقرأ للا شروع چې کې نو اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بیا رستو ته چې قم فانذر وثيابک فطهر پاسه اوس خلقو د دعوت ورکړه وانذر عشیرتک الاقربین وسلار خپل خپلوان ته دعوت ورکړه. د دې وجې نه اولنې بنیاد اولنې خبره اولنې حکم چې ورته شوی دی ادو لستلو شوی دی د زده کړې دی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې زه سیمه زه سبق ښودونکی یم. الله تعالی ورکړی فهم د الله په لاس کې دی ښودونکی زم معلم اول دی. د دې وجه نبی علیہ السلام اولنۍ مدرسه دار ارقم کې جوړه اولنۍ سبق خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها توورو او چې کله سبق او توورو نو دوی سبق ګران دی سبق سره ګران دی نو چې کله راشي کنه اولنۍ درجه کې نو سبق ګرانی کنه او سبق ډېر ګران دی. اقرا ولې ګران دی ځکه صحیح بخاری حدیث ته نبی علیہ السلام چې کله جبرئیل امین راغی ورته وایي چې اقرا رسول الله ورته وایي زه قاری صاحب نے سبق ګران دی ما انا بقاری. نو جبرئیل امین په غي کې ونیولو او زور ول ورکو نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته دا غینه تکلیف ملاو شو وای بیا راته چې اقرا ما ورته بیا چې ما انا بقاری زه لستون کې نه او په دریم دله چې کله ورته ویل چې اقرا و ما انا بقاری نو بیا دا غینه پس یا په دریم او بعض روایت کې په څلورم اقرا بسم ربک الذی خلق. نو دا چې اولې درجې ته راشي دلته ته شروع کې مولانا صاحب ورته وایي چې یاره فعاله دی پروردګاره فعاله به څنګه یادوم نو فعاله دا اولنې سبق ته خو ګران دی بیا وروسته ورته آسان شي جبم کلاو شي استاد چې کوم دی نو هغه کله ستړی شي کله تندی تریو کي کله په زړه زور وکړي چې پروردګاره سبق به څنګه یادېږي لیکن سبق به بیا روان شي بیا دې مولوي صاحب جوړ شي بیا دې شیخ صاحب جوړ شي بیا دې داعی صاحب جوړ شي بیا دې یو غټ انسان جوړ شي
د کمالاتو نه ډک انسان ته الله جوړ کړي. نبی علیہ السلام ورته وایي چیرې سبق خو ګران و راغی خدیجة الکبرى رضی الله عنها ته سبق هم واورو چې دا سبق راته نن ویلی شوی دی اقرا. خو زملوني ما په بړستن کې پټ کې یخني را باندې راغلې ده، ما ته تکلیف ملاو شوی دی. نا ورته به جواب کې څه وایي چې مدرسو والا دا ناکام خلک نه دی، او ورته الله تعالی ته نه ضایع کوي. د ټول نه غټه خبره دا ده چې پیتو پرې دور کې مدرسه او مدرسې ته راوتل دا رضیا خبره نه ده، نه ضایع کېږي. ځکه نبی علیہ السلام ته ابوبکر خدیجة الکبرى رضی الله عنها فرمایي چې الله تعالی ته نه ضایع کوي. ولې دې نه ضایع کوي؟ کار دې ټیک دی، ته د مدرسې بنیاد دی او د مدرسې بنیاد یې کېښودلو. ارقم ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ کور د صفا د ډیرکۍ په خوا کې اولنۍ مدرسه ده چې هغې ته څه ویل کېږي داري ارقم. دا مدرسه اولنۍ مدرسه ده. هغې مدرسې هغه پیداوار پیدا کو، هغه پیداوار ته هغه علم ورکو د کوم علم په باره کې چې عبدالله زوی د عباس رضی الله عنه فرمایي کنز العمال نقل کوي موقوفا مرفوعا. عبدالله زوی د عباس رضی الله عنه فرمایي العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم دا د اسلام زندگی ده، د اسلام نه او د اسلامی دنیا نه او د اسلامی معاشرې نه چې کله تا قرآن او سنت او مدارس کټ کړه دا د بې روحه کړه، روح تی وتلو. د دې وجه چې څومره کامیاب انسانان دي په اسلامی معاشره کې تیر شوي او په اسلامی معاشره کې راتلونکي یا موجود، دا هغه انسانان دي چې هغوی د قرآن او د حدیث د پرچار دپاره مراکز قایم کړي دي. چا چې مراکز قایم کړي دي د هغوی زندگی وګوره، تاریخ وګوره. ځکه عبدالله زوی د عباس وفرمایل چې علم او د علم مراکز دا خو د اسلام احیا ده، زندگی ده، دا روح ده، دا ژوند ده. نو العلم حیات الاسلام او دا دین ستنې دي، دین هم په دې باندې ولاړ دی، عماد الدین دا دین ستنې دي. په دې وجه باندې چې کله د سپین او د اندلس او د غرناطې 700-800 سال حکمرانی د هغې د مدارسو بنیاد چې کومه دی ختم شو، مدارس کمزوري شو، نو حکومت لاړ. 700-800 سال حکومت لاړ. کنه ډېرو مصر کې چې کله ډېر قاریان دي، ډېرې خبرې دي، ډېر محفلې دي، خو هغه مدارس د قرآن او د سنت نه و. مصر کې چې کومه دین حالات بدل شو، اذان ویل چې کوم دی ګران شو. بیا چېرته یکا دوکه اخوانان به هغه هم دغه علم جوړ کړي وو، دغه تحریک جوړ کړي وو، دغه قرآن جوړ کړي وو، دغه مدارسو جوړ کړي وو، هغه خلک ولاړو مقابلې ته. د دې وجې نه هغه اولنۍ مدرسه، هغې مدرسې چې کم پیداوار پیدا کړی دی هغوی په حقیقت کې احیاء الاسلام کړی دی. احیاء الاسلام وډېرګانو نه دی کړی، دا د داغونو نه او د فریبونو نه ډک سیاستدانانو نه دی کړی، دا د فریب نه ډک چې کوم دی تاجرانو نه دی کړی. که احیاء الاسلام کړی دی او احیاء الدین کړی دی نو دا هغې خلقو کړی چې هغه د مدرسې پیداوار دي، د قرآن او د سنت پیداوار دي. په ټولې دنیا باندې حکمرانی د صحابو چې کوله دا څه شي پیداوار و؟ یا د اولنۍ مدرسې نه راوتي دي یا د دویمې مدرسې نه راوتي دي. اوله مدرسه دار ارقم هغه خلک پیدا کړي چې خلفای راشدین دي، 4 خلفای پیدا کړي دي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دار ارقم پیدا کړي، عمر فاروق رضی الله عنه دار ارقم پیدا کړي، عثمان ابن عفان رضی الله عنه دار ارقم پیدا کړي، علی ابن ابي طالب رضی الله عنه دار ارقم پیدا کړي. دار ارقم طالبان ال دي ورته سویلو قرآن او سنت او د قرآن او سنت وسم تجدین وې چې حکومت په څنګه چلو. استاد لپاره دا نظام او دا قانون د چا جوړ کړی دی؟ اوس هم چې دی نو په ډېرو ملکونو کې چې په تایلینډ کې او په نیوزیلینډ کې اوس هم عمر الله چې کوم دی نو د هغه قانون چلیږي.
تاسو ته پته ده د NGOs د غیر سرکاري ادارو دپاره چې دا کومه یونین جوړې کړې کومه طریقه کار د عمر فاروق جوړ کړو. دې وجه نه د آیات ساتئ چې د نورو خلقو نه زیات په تاسو کې اپنی مدد آپ طاقت موجود دی. د مدرسې په سټوډنټ کې چې په دې کې اپنی مدد آپ او رفاهي کارونه او رفاهي امداد او تعاون نه د مدرسې سټوډنټ نشي جوړېدلی چې دی ورسره تعاون نه کوي. دا هغه صحابه چې دا دې مدرسو پیدا کړي ځکه پکې اپنی مدد آپ طاقت و رفاهي کارونه پکې. عمر فاروق رضی الله عنه هغه د مدینې نه د مکې پورې په هر څلور پرسخه باندې چې کومدین یو ځای جوړ کړو چې په هغې کې به ضروریات زندگی خوراک سکا کوبا وغیره دا موجود وي. چېرته به څوک سفر باندې روان او تکلیف ورته راغی نو هلته به لاړو آرام به وکړو شپه به یې وکړه خوراک سکاک به وکړو بیا به روان شو. دا غیر سرکاري ادارې دا رفاهي کارونه دا دغه ایجاد دی. ځکه او تاریخي فرشته نقل کوي چې کله هندوستان او د پاکستان ازادي وشوه نو د هندوانو کمانډر ان چیف د هندوانو مشر لیډر نهرو ګاندھی د دوانو سمیشنو خلقو د څه ویله چې حکومت په څنګه چلو شکسپیر ورته ویلو که نه بل داسې څوک یې ورته ویلو څه یهودي ورته ویلو عیسایي ورته ویلو خپل ګرنګ ورته ویلو یا چېرته د سیکانو چې کومه د کتاب ورته ویلو. هغه ورته د مدرسې دوه طالبان چې بیا علما شو او بیا خلیفګان شو بیا دې عظیم خلق جوړ شو. ځکه عمر فاروق ته امام قرطبي نقل کوي یو بوډۍ ورته وایي چې تا ته پته ده تا ته به خلکو په مکه کې څه ویله وایي عمر څه ته وایي تاسو ته پته ده عمرګې پښتو کې ورته داسې وایي سړی ګوټ تا ته به خلکو عمر وایو. بیا د اسلام قبول کو عمر شوې بیا لاړې اوس امیر المؤمنین خلیفة المسلمین ابو حفص عمر ابن خطاب الفاروق شوې. دا تعالی دا لقب دا عزت دا څه شي درکړی ایمان او اسلام او دې مدرسې درکړی د قرآن او د سنت پیداوار په دې وجه باندې ورسېدل هغې کمال ته څه وایي ورته وایي زه تاسو ته د دوه هغو کسانو نوم پیش کوم چې ستاسو نه دی خوښ. لکه اوس پرځ که ته په یو ځای کې چاته وایې چې هلکه د دې کار دپاره یو منتخب کې وایي هلکه زه یو نوم پیش کوم ستاسو خوښ نه دی خو د هغې نه بغیر دا کار نه کېږي وایي څوک دی وایي پلانکي جومات هغه مولوی صاحب چې کومه دی نو هغه د دې کار دپاره دی یا د پلانکي مدرسې هغه محتمم صاحب دی یا د پلانکي مدرسې هغه استاجي دی هغه مولانا صاحب دی هغه شیخ صاحب دی هغه قاري صاحب دی. ته یې ورته وایي چې تاسو ته خوښ نه دی لیکن زما مجبوري د بل سړی شته نه چې زه پیش کړم نو څوک یې پیش کو وایي زه تاسو ته ابوبکر صدیق او عمر فاروق پیش کوم چې تاسو حکومت کوئ نو د هغې په طرز به کوئ. دا د معاشرې د اصلاح دپاره ته معاشره کې څه کردار ادا کړی مدرسو دغه کردار دی. د صفې نه دویمه مدرسه ده هغه د سفر طالبان په هغې کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی تا ته معاشیات پیش کړي دي تا ته اقتصادیات پیش کړي دي تا ته سیاسیات پیش کړي دي تا ته اخلاقیات پیش کړي دي. ټول دنیا اخلاقیات بل ځای نه اخلي صرف د پیغمبر د حدیثو نه اخلي. څومره خلق چې دي که دا یهود دي که دا عیسیان دي که دا هندوان دي که دا سیکان دي تاسو ته پته ده چې کومه نظام زندگی د اخلاقیاتو هغه دین اخلي. هغه حدیث تا ته پیش کړي چې ابو هریره رضی الله عنه پیش کړي دي په دې معاشره کې د هغوی اصلاح ده. لہذا صحابو د 110 هجري پورې په ټولې دنیا باندې حکمرانی کړې ده دا د مدرسو کردار ده. خو لیکن نبی علیہ السلام چې خپل طالب به جوړولو په خپل طالب کې د مدرسې کردار دار د هر استاد کردار دار چې په خپل شاګرد کې بدري خبرې پیدا کړي نو په معاشره کې به کار کولی شي. او هغه بار خبرې زه تاسو ته کوم هغه خبرې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خپلو شاګردانو ته کړي دي او هغه د پیغمبر نه زده کړي دي او د پیغمبر د مدرسې د دار ارقم او د صفه د هغې مدرسې په معاشره کې د بهترین کردار دپاره په صحابو کې 3 صفتونه دا پیدا شوي. اولنی صفت دا دی چې ته په دې سټوډنټ کې چې ته د ده نه کار اخیستل غواړې
نو په دې کې به جوور علم پیدا کړي، اعمقها علما، جوور علم به پیدا کړي. او جوور علم د قرآن او سنت علم دی. معلومات په معاشره کې هیڅ نشي کولای. معلومات څه وږي؟ یو خوندوره قصه دي خلکو ته بیان کړه، نو د خوندورې قصې څه مطلب دی؟ وقتي طور باندې زړه خوشحاله شو، زړه خوشحاله شو کنه، نور به څه پیدا را. لیکن چې کله ته ورته د کولو د نه کولو علم بیان کې، معاشره په دې باندې جوړیږي. نو اعمق علم، جوور علم دی ته دا کوه او دا مه کوه، دا جایز دی دا ناجایز دی، معاشرې دپاره دا ټیک دی دا ټیک نه دی، د دې مرض دپاره دا علاج دی او د دې مرض دپاره دا چې کوم علاج نه دی، مرض ښه زیاتی، بیماري ښه زیاتی. لکه اوس فرض کې یو سړی دی هغه بیمار دی. څه بیمار دی؟ سود خور دی، حرام خور دی، معاملات برباد دي. او ته ورته وایې چې وروره چې یو ځل سبحان الله ووایې، یو ځل سبحان الله او فضیلت بیان کې دومره ثوابونه به تا ته الله درکړي. نو ستا نه به تپوس وکړي جی زما د معاملات خو برباد دي، مونځ مې کېږي؟ نو ورته جی مونځ دې کېږي، ستا معاملات ته مونځ سره څه کار دی؟ تا ښه سر کشه ګو. لیکن که تا هغه ته ویل چې وروره ستا مونځ نه کېږي، نه دې مونځ قبلېږي، ځکه ستا معاملات برباد دي، ته سودخور یې، ته حرام خور یې. نو دا به د معاشرې دپاره ناسور فرد نه شي، دا به له مصلح فرد شي. دا دې اوس اصلاح وکړه. د دې وجې نه اعمقها علما، جوور علم څه ته وایي؟ دې ته وایي چې په معاشره کې دا کوه او دا مه کوه، دا ښه دي او دا بد دي. په دې باندې معاشره بربادېږي او په دې معاشره جوړېږي. او دویم صفت به کې پیدا کوي، زړونه به پاکي. ابرها قلوب، زړونه به پاکي. پاک زړه څه ته وایي؟ چې د مارغانو په شانتې زړه یې پاک زړه. پاک زړه دې ته وایي د هغه سره همیشه غم دا ورسره وي چې دا معاشره به څنګه جوړېږي. همیشه ورسره غم دا وي چې د اور د جهنم نه به څنګه بچ کېږم او جنت ته به څنګه داخلېږم. د هغه سره سوچي چېرته د ګناه کار وشي دی پریشانه شي، دی خفه شي. چېرته د بربادۍ کار وشي، د مسلمانانو سره ظلم وشي، دی پریشانه شي، دی خفه شي. دې ته پاک زړه وایي. کینه پکې نشته، بغض پکې نشته، حسد پکې نشته، شرک پکې نشته، منافقت پکې نشته، او د معاشرې په نقصان خفه کېږي او د معاشرې په اصلاح باندې خوشحاله کېږي. لکه اوس فرض که په دغې اسلام آباد کې چې دا کومه مارچونه کېدله، دې په زړه کې خفه شو چې هلکه دا خو سبب د هلاکت دی، د قهرونو دی. تاسو وګورئ که نه، د هر جلوس نه پس چې کومه دی ستاسو کرونا زیاته شوې ده، د هر جلوس نه پس کرونا زیاته شو. د هر ګناه د کار نه پس چې کومه دی نو په وطن باندې فساد راځي، طوفان راځي، نقصان راځي. پاک زړه دی ته وایي ستا په زړه کې درد دی، درد د اسلام دپاره درد وي، د مظلوم دپاره درد وي، د ګناه د ختمولو دپاره درد وي، او د نیکو د پرچار دپاره درد وي. او دریم صفت هغه دا وي چې اقلها تکلفا، تکلفات پکې نه وي. اقلها تکلفا معنا تکلفات پکې نه، د دین د کار دپاره غلطي طریقې نه استعمالوي، د دین د کامیابۍ دپاره غلطي طریقې نه استعمالوي، د جایز د حصول دپاره ناجایزه طریقه نه استعمالوي، او جایز شی په ناجایزه طریقه لګوي هم نه. دا درې خبرې په مدرسې پیدا کړي، او دا درې خبرې پکې پیدا کړې وي. د دې وجې نه هغه مدارسو هغه خلک پیدا کړو چې هغه بهادرانو، هغه زړورو، هغه سخیانو. داسې سخي ته وښیه چې کومه سخیان مدارسو پیدا کړي د معاشرې دپاره، هغه سخاوت ته به بل چا کې نشي موندلی. د ټول نه غټ سخي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه څه کړو؟ ټول مال د الله په لار کې ورکړو. عمر فاروق نیم مال ورکړو. عثمان غني چې کومه درېیمه حصه د مال چې کومه قرباني کړې وه، سخاوت یې پیدا کړو. امام ذهبي نقل کوي لیس یو تابعي تېر شوی، زه بار بار تاسو قصه کوم. لیس یو تابعي تېر شوی دی، سیر اعلام النبلا دا قصه نقل کړې ده. یو ځل یو بوډۍ راغله، ورته وایي چې زما زوی بیمار دی او هغې ته یو پیاله شهد پکار دی، ګبین پکار دی. طبیب ورته ښودلی دی چېرته دا علاج دی. نو هغه خپل غلام ته شاګرد ته وایي چې دې یو مشک شهد وله ورکړه. یو مشک دی ورکوټی مشک دا 50 سیرې او غټ مشک دا 80 سیرې، 80 سیره. نو کله چې را مشک ورکړو نو هغه واپس چې راغی
دا سخاوت پکې مدرسې پیدا کړو او چې انسان سخی دا د معاشرې بهترین پر دی، غل به نه وي، ډاکو به نه وي، نه کوي خیرات به ورکوي نو غلا به نه کوي. د یو بیمار چې کوم دی نو څه به کوي، علاج به کوي، نو هغه به صحتیابي عبادت به کوي. دا سخاوت پکې چا پیدا کړه؟ دا مدارسو پیدا کړه. د دې وجې نه چې څومره مدارس جوړ شوي دي. په 459 هجري کې یو مدرسه جوړه شوې ده، مدرسه نظامیه. 459 کې غالبا 1066 عیسوي ده، نو دا جوړه شوې ده او دا د ایران چې کوم علاقه اصفهان، په اصفهان کې جوړه. دا چا جوړه کړې ده؟ دا هغه سړي نوم دی نظام الدین نظام الملک، چې د سلاجقو د حکومت وزیر اعظم. دا یو شوق پیدا شو، مدرسې جوړه کړه او دا مدرسې نوم یې کېښود مدرسه نظامیه. اگر که د هغې نه مخکې یو مدرسه بغداد کې جوړه شوې وه، هغه د بغداد مدرسه هغه د 459 نه مخکې جوړه شوې ده. د هغې نوم دی جامع ابو حنیفه، بغداد کې جوړه شوې وه. لیکن دا مدرسه چې کومه ده دا ډېره مشهوره وه. دا مدرسه چې جوړه شوه نو د معاشرې دپاره اوس کوم افراد پکار دي؟ معاشره کې چا نه تاوان دی؟ معاشره کې خو د هغه سړي نه تاوان دی، معاشرې ته هغه سړی نقصان رسي چې هغه نه شر مخ جوړ شوی، یا تی ګیدړ جوړ شوی، یا تی خنزیر جوړ شوی، یا تی سپی جوړ شوی. دا دې کومه جوړېږي؟ څوک چې د یهودو د عیسایانو تعلیم علم زده کوي د هغه نه خنزیران جوړېږي. هغه معاشره نه پېژني، خپل ځان پېژني، سوشلیزم پېژني، کمیونیزم پېژني، اشتراکیت پېژني، مالداري پېژني. نه پکې خوف الهي شته او نه پکې عاجزي شته، نه د رحمت امیدوار دی او نه د الله نه طلبګار دی. او چې په سړي کې خوف هم نه وي او رحمت امیدوار هم نه وي او طلب هم پکې نه وي، نو خو د معاشرې دپاره ناسور پر دی. دا افراد خو ناسور دي. خو کم انسان کې چې خوف الهي وي، د الله نه امیدوار وي او دې طالب وي، د الله نه طلب کې دعاګانې کوي، هغه انسان د معاشرې دپاره بهترین فرد دی. دا په څه شي کې جوړېږي؟ چې خوف پکې پیدا شي، طلب پکې پیدا شي، امیدوار شي، دعاګانې کوي، الله ته جړا او فریاد کوي. دا انسانان په قرآن او حدیث سره جوړېږي او قرآن او حدیث په مدرسو کې جوړېږي. داسې فرد چې کله معاشرې ته ورکړي، په معاشره باندې بوج نه رہے. دا د خلکو ډېر غلط تصور دی. تاسو ته پته لري چې په پاکستان کې واحد غیر سرکاري ادارې NGOs دا مدارس دي چې تقریبا 12 13 15 لاکھ پورې 15 لاکھ پورې چې کوم دی نو دا سټوډنټ چې کوم خیراتي ساتي، نه په حکومت بوج دی بلکې حکومت ته چې کوم دا سر ټیکس میکس ورکوي، معاشرې ته بهترین فرد ورکوي، روغ انسان ولا ورکوي، کامل انسان ولا ورکوي. لیکن زموږ د پاکستان عوام وسرورو چې کوم په مدارسو پسې چرته یو ځای کې غلطي وشوه، د یوې غلطۍ نه پس چې کوم ټول هر څه لاړه برباد شو. دا سوچ نه کوي چې هلکه دا خلک ته تلې نو خپل ځان د شیطان سره تلې او د مدرسې هغه د صحابو سره تلې، خو د دې د معاشرې دې افرادو سره وتله که نه چې ستا سره په اداره کې څه کېږي. تر هغې نه خبرې ته کوم افراد پیدا کړي؟ ستا افراد خو چې راوځي پیغمبر ته کنځلي کوي، د الله په شان کې ګستاخي کوي، د وطن مال ټول وهي، ټول دولت د وطن وهي. کم ځای کې چې کرپټ دی، کم ځای کې چې رشوتونه اخلي، په هر ځای کې څه کوي په پیسو باندې کوي. لیکن قرآن او حدیث چې کومه فرد ورکوي معاشرې ته، نو خو د معاشرې د اصلاح دپاره دی. ورانی جوړي چې کومه دی جوړي ورانی دا یو ځای کوي برابرې د معاشري افراد. د دې وجې نه هغه مدرسه جوړه کړه، مدرسه نظامیه. او چې کله مدرسه جوړه کړه نو خلکو شکایتونه کول. شکایتونه خو یې که نه، لکه تاسو فکر کړی په جومات کې خلک کوي طالب داسې لاړو، پلانکی داسې لاړو، مولوي صاحب دا چلو کو، اعتراضات خلک خو کوي دا یهودي او شیطاني سازشونه دي. نو خلکو ورته وایي چې طالبان سبق نه وایي،
نو دی به معاشرې له به ته څه غوندې افراد ورکې، نو هغه ورته په جواب کې ویل چې ټیک ده ګورو. یو شپه راووتلو چې ګوري یو هلک سبق ته ناست دی، پانوس ورته لګېدلی، وخت کې د رڼا چرته و. امام بخاري د سپوږمۍ رڼا ته تاریخ کبیر په 8 جلد کې د هغه تاریخ کبیر د سپوږمۍ رڼا ته لیکلی دی. او خصایص صحابه چې کومه دی هغه هم په 18 عمر کې سال په عمر کې هغه هم د سپوږمۍ رڼا ته لیکلی دی. رڼا چرته و. د شپې به هغه لیکو، د ورځې به حدیث را جمع کول. نو هغه راغی چې ګوري پانوس لګېدلی دی، یو هلک ناست دی سبق کتاب زوتی. دی ورته وایي چې هلکه بچیا ته را سبق د څه لپاره وې؟ نو هغه ورته وایي هغې څه پېژني؟ هغه خو چې دی نو دته پته نشي چې بابا بادشاه دی، وزیر اعظم دی، که څوک دی. بابا وایي ټایم زما مه خرابوئ، ځه د ځان کتاب ګورم. نو هغه ورته بیا ویلی دي، دی هم پوه شو چې یار سړی مې نه پرېږدي. هغه ورته زه علم د دې دپاره زده کوم چې زه پې ځان وپېژنم او زه پې الله وپېژنم. نو چې کله دې الله وپېژندو ځان دې وپېژندو، چې ځان دې وپېژنو ته مخلوق یې نو خالق دې شته، نو الله دې وپېژنو. چې خالق دې شته نو ځان دې وپېژنو مخلوق یې، نو تا کې به یره وي د خپل خالق نه، په تا کې به عبادت وي ځکه ته مخلوق یې. ته به رچا بندګي کې، په تا کې به عاجزي وي، په تا کې بدماشي نه وي، په تا کې به سرکشي نه وي، په تا کې بغاوت نه وي، په تا کې به دروغ نه وي، په تا کې به د شیطان کارونه نه وي. نو هغه راغی او ساره چې کله عمله راوغوښتله او هغه طالب یې راوغوښتو، هغه ورته ویل چې زما دا مدرسه دا داسې یو طالب پیدا کړي دا زما دپاره پوره دی، دا یو طالب پیدا کړي دا زما دپاره پوره دی چې په علم باندې خپل الله وپېژني او خپل ځان وپېژني، خپل خالق وپېژني او خپل ځان مخلوق به وپېژني. نو چې خالق وپېژني او مخلوق وپېژني، د خالق او د مخلوق په منځ کې رابطه به مو وپېژني، تعلق به مو وپېژني. پاک به خامخا دا صفتونه د خالق نه به یېرېږي، د خالق نه به امید ساتي، د خالق نه به غواړي، د خالق نه به سوال کوي او د الله دپاره به هر څه کوي. هغې خلق پیدا کړه، د امام غزالي غوندې خلق یې پیدا کړه، غټ عظیم عظیم خلق یې پیدا کړه، پیداوار یې وکړه. د دې وجې نه چې نورالدین زنګي مدرسه جوړه کړه، صلاح الدین ایوبي پیدا کړو. مدارس ګربه مسکین او ګد نشین نه پیدا کوي چې دا په معاشره باندې بوجي. دا د معاشري بوج خلق نه دی، دا د معاشري د اصلاح خلق دی. او بل دا د نور اصلاح یې څه کوي چې په دې مدارسو کې د قرآن او د سنت سبقونه ویل کېږي، دا تلاوتونه کېږي، او دا ټول پاکستان باندې دا د رحم او د برکاتو چې کومه دې سلسله وي که نه، نو هر څه به ختم شوی د دې ګناهونو سره. دا خو د دې خلکو په وجه باندې دي، د دې نیکانو صالحانو په وجه باندې. څوک یې پېژني؟ لګیا دي دعاګانې کوي. څوک دعا کوي؟ زه اکثر په تقریر کوم ستا وزیر اعظم دعا کوي پاکستان ته، ستا صدر دعا کوي، ستا چیف اف آرمی سټاف دعا کوي، ستا چیف جسټس دعا کوي، گورنر دی کوي، وزیر اعلی دی کوي. څوک دعا کوي؟ د جماعت مولوی صاحب، د جماعت مولوی صاحب یا الله زماره وطن حفاظت وکړي، یا الله ته محافظ او ناصر شي. ختم دی خپل وطن ته دعا، پروګرام دی خپل وطن ته دعا. نه څوک دا ټول مولیان کوي، دغه جماعت امامان یې کوي. ته خو سر نه خپل وطن ته دعا نه کوي. خلک دعا چاته کوي چې خوښه یې کنه، مینه یې ورسره کنه. نو معنا دا شو چې کم خلک مدرسو پیدا کړي د دوی د خپل وطن سره مینه ده، دا په وطن باندې قربان دي. نور معاشري د اصلاح څخه چې یو له دعا یې درته وکړه دا لږه ده. نه ګربه مسکین ګد نشین نه پیدا کوي، سوالګر نه پیدا کوي. هغه ستا دپاره دعاګانې کوي او هغه سره توره ورسره د وطن او د اسلام د حفاظت دپاره ولاړي. سلطان صلاح الدین ایوبي پیدا کړی دی، چا؟ د نورالدین زنګي مدرسې. هغه سبق چې ویلی دی نو په هغه مدرسه کې ویلی دی. دا د مدرسې پیداوار دی چې یهود ته میرېدله او عیسایان ته میرېدل. دا د مدرسې پیداوار و چې د هغې نه شیطان هم میرېدلو، چې خپلې وسوسې او خپلې حربې حوالې ټول استعمال کړي دي، هېڅ نه دی کړی. د دې وجې نه په بر صغیر کې محمد قاسم نانوتوي رحمه الله یو شاګرد ته سبق شروع کړ، د پیپل د ونې لاندې. شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه یو شاګرد او یو استاد، او د پیپل ونه د هغې د لاندې چې کوم دی نو سبق شروع کړو. هغې پیداوار پیدا کړو. شاه اسماعیل شهید چا پیدا کړو؟
شاه احمد شهید رحمت الله علیه چا پیدا کړی دی؟ دا غټ غټ عظیم خلک ستا په تحریک آزادۍ کې شبیر احمد عثماني چا پیدا کړی دی؟ دا مدارسونه پیدا کړی دي؟ مولانا مودودي چا پیدا کړی؟ مدارسونه پیدا کړی؟ دا پیداوار څه ته؟ دا غټ غټ علامه‌ګان چې پیدا کړي دي دا دې مدارسو پیدا کړي دي او د هغې په وجه باندې یو سلسله روانه ده. د دې وجې نه معاشرې ته د مدارسو ډېر اهم ضرورت دی، ډېر اهم. چې هغه خلک پکې پیدا کېږي چې کم خلک د دې معاشرې دپاره د اصلاح مرکزي کار ادا کوي او د معاشرې نه ناسور ختموي، شرک تی ختموي، د عقاید اصلاح دي کوي، بدعت تی ختموي، د اعمال اصلاح دي کوي، د عقاید اصلاح دي هم دا خلک کوي. په توحید باندې تقریر تاته څوک کوي؟ په توحید باندې تقریر تاته خو مولوی صاحب کوي او پیداوار د چارې د مدرسې دی. اوس معاشرې دپاره بهترین شی چې اگر توحید پرچار کوي، اشاعت کوي، دین اوچت انسان کم کېدلی شي. د سنت پرچار کوي او د سنت دعوت ورکوي او د بدعات او د خاتمې او د رسم و رواج د خاتمې دپاره لګیا دی. ستا د اعمالو چې کومه ډانچه برابروي دا څوک دی؟ دا د مدرسې پیداوار دی. قرآن او سنت چېرته بیانوي دا د مدرسې پیداوار دی. ستا د عقایدو خیال ساتي. د دې وجې نه اولنۍ مدرسه چې ښودلی شوې ده نو چا یې ښودلې؟ رحمت للعالمین یې ښودلې ده او د مدرسې بنیاد یې ښودلی په رحمت باندې. د مدرسې بنیاد په زحمت باندې څوک نه ږدي. د مدرسې نه داسې سوچ نه کوي چې کله بنیاد کړي نو هغه وایي د مدرسې نه به داسې افراد وځي چا به د خلقو دپاره مسله وي، خو په کورونو کې وران شوی انسان چې کومه دی نو مدارسو ته راوباسي او مدرسه وله روغ موټ سړی ورکړي. ټوپۍ نه به سره ورځي، ټوپۍ به سره کړي. مونځ یې نه کولو دلته مونځ شروع کړي. تلاوت یې نه کولو دلته تلاوت شروع کړي. بیا چې کله فارغ شي نو تاله درکړي، مولوی صاحب درکړي، قاري صاحب درکړي، مفتی صاحب درکړي. د معاشرې رنځور فرد ته مدرسې ته راولي او مدرسه تا ته د رنځور نه چې کوم دی روغ موټ فرد درکړي او د معاشرې صالح بنده دې جوړ کړي. دا د مدرسې کردار دی. تاسو به کتلي که نه په لسم کې 60 ځله پیل شي دلته راشي او چې دلته راشي د هغه نسم سړی جوړ شي. زه نه یم پیل شوی په یو کلاس کې نه یم پیل شوی، خو لیکن ډېر داسې شته چې هغه هلته نه چې لږ دلته راشي قدرتي الله تعالی دا ذهن کلاو کړي. ځکه قرآن او سنت چې دا نورانیت دی، روحانیت دی او دا روحانیت غواړي او چې روحانیت تر پکې دماغ په دې کلاو شي بیا په خبره پوهېږي. نو تا رالیږلی څنګه و؟ تا خو رالیږلی و بېکاره. ځکه په کور کې به دې هم ویلی چې مړه د ټول نه بېکاره پرزه دا ده. په کور کې ټول نه بېکاره فرد دا دی، پریشاني ده، ټینشن دی، د مرۍ غورمې دی. لیکن چې کله دې راولېږلو نو هغه نه بهترین انسان جوړ شو او هغه بهترین انسان چې کله درغی نو دستار سره درغی، د ټوپۍ سره درغی، د علم سره درغی، د مور پلار د ادب د پیژندلو سره دغی. مخکې ادب ورته نه و یاد. بیا د مشر ته د السلام علیکم ته ور طریقې زده کړو. مخکې به یې مشر په دیکه باندې وهو، اوس ورته دې السلام علیکم وایي، اوس ورته کاکا او ماما وایي، مخکې به ورته نوم وایو. یعنې دا افراد ورکوي، څوک دا مدارس ورکوي. په دې وجه باندې د مدارسو په دې معاشره کې ډېر لوی کردار دی. الحمدلله دا د الله شکر دی. مدرسې چلول ډېر ګران کار دی. محتممین حضرات دي د اخلاص سره کار کوي. زم چې محتممین حضرات د اخلاص سره کار کوي دې نه غټ جهاد بل نشته دی. دا ډېره غټه مجاهده ده چې اخلاص پکې په دې دور کې د فتنو پر دور کې د هر طرف نه چې کوم دی دا بمبار روان دی. او په دې دور کې څوک یو مدرسه جوړوي، یو مدرسه آبادوي، یو مدرسه چلوي، د هغې دپاره تعاون او امداد او چندې غواړي او چاپېره چې کوم دی نو یو طرف نه بل طرف نه سره غونډوي او تاسو به ساتي او د هغې نه بهترین افراد چې کوم دی جوړوي. دا په دې زمانه کې یو ډېر لویه مجاهده ده. درس و تدریس کول هم ډېر لویه مجاهده ده او د فتنو په دور کې قرآن او حدیث زده کول دا هم ډېر لویه مجاهده ده. بهترین خلک یې هغه خلک ورې ځکه تاسو ته فرشتې وزرې غواړئ خو تاسو په خپل قدر نه پوهېږئ، خپل قدر یې زده کوئ. فرشتې دې طالبانو ته وزرې غواړئ، کم د قرآن او د سنت زده کړه کوي، د دې نه لوی قدر کمه کېدلی شي. د اولې ورځې نه تا ته چې کوم دی فرشته وزره وغواړئ نو چې کله ته فارغ شې نو یو بهترین فرد ته نه جوړ شي. خپل ځان وپېژنه، خپل قدر وپېژنه، تر خپل زور نه خبر.
ته د خپل زور نه خبر شې، د خپل عزت نه خبر شې، تا د فرشتو وزرې ول دي دا خلک پتا ته د دنیا او د دنیادار دا شیطانانو رونه به تا ته هېڅ هم نه ښکاري بیا، لیکن تا د خپل قدر نه دی معلوم، خپل زور درته نه دی معلوم. په دې وجه باندې ته یو ته ګورې، بل ته ګورې، جازونو ته ګورې، ښکته ته ګورې، پورته ته ګورې، دې ته مه ګوره. ستا ډېر لوی قدر ځکه نبي علیه السلام فرمایي د طالب په باره کې یا عالم شه او یا طالب شه، یعنی یا عالم شه او یا طالب شه. او نبی علیه السلام زه استاد راغلی یم دنیا ته، زه سره راغلی استاد، نور څه نه دی، جاګیردار یې نه دی ویلی، مالدار یې نه دی ویلی، نسب یې نه دی ویلی، حسب یې نه دی ویلی، زه استاد راغلی یم تاسو ته سبق وایم. د دې وجې نه خپل قدر وپېژنئ، او چې خپل قدر هم پېژنئ بهترین خلک به درله جوړ شي او د معاشرې د اصلاح دپاره کار کوي. د دې وخت نه درې خبرې استاد هم شاګرد هم دا زده کوي. اوله خبره دا ده چې د جوور علم کوشش وکړي، دویم چې زړه دې پاک کړي د دې کوشش وکړي، دریم د تکلفاتو نه بهر زندګۍ د جوړولو کوشش وکړه. دا درې صفتونه پکې راله نو د دې په وجه په تا کې درې صفتونه راشي، ته به د الله نه یېرېږې، ته به د جنت امیدوار یې او همیشه به الله ته جړاو فریاد کې د الله نه به غواړې، ته به د معاشرې یو مصلح فرد او معاشرې ته بهترین چې کومه دی څه ورکې، قدر ورکې، هغې ته به یو ډېر ښه حالت ورکې، هغې ته به یو ښه سکون ورکې، ستا په وجه باندې، ستا په دعوت، ستا په تبلیغ، ستا په درس و تدریس، ستا په دواګانو هغې ته به اطمینان بلا شي. الله تعالی دې زموږ ښه ورکران جوړ کړي، ښه داعیان دې جوړ کړي. الله تعالی زموږ د ټول مدارس آباد او شاد لري او د دې طرف نه څوک فتنې او څه سازشونه ته څوک جوړوي نو د هغې نه دې الله تعالی موږ بچ کړي، والله دې زموږ د وطن حفاظت وکړي.